الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات العرب والعجم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الکریم الامین. ہزار ہزار عالم درستا کی ہر آن محبوبہ، ہزار ہزار عالم درستا کی ہر آن محبوبہ، لگے لگے کڑم شنصب میں دا ایمان محبوبہ. د کائنات جملہ ذرے کمی روح نکڑی رب، پا ہر نفس قسم پر رب تانا قربان محبوبہ. ازل نتر ابد ہر دم درب دا علم پشمارار پڑیر تعظیم دا حق بیان محبوبہ. او دا محبوب دیدن دا پارا ز محشر تا خوشحالے گم، دا محبوب دیدن دا پارا ز محشر تا خوشحالے گم، چی دلبر پکی لیدیشی دا محشر اختر زمادے. او سوک چی شیداوی دا ہغو صد خندا سروی، سوک چی شیداوی دا ہغو صد خندا سروی، جڑا دا شوق دا دلبر ہر ادا سروی. او کپرو خان او رز راشی تر بجوڑ ششپا، درد و ماتم چکم دا یار زین جدا سروی. کپرو خان او رز راشی تر بجوڑ ششپا، درد و ماتم چکم دا یار زین جدا سروی. او دس پوینو د زړګي وکړه محمد امینا، که په دلبر پس د نیت د اقتدا سروي. قال الله تبارک وتعالى في شان نبينا مخبرا وآمرا: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شوق و محبت سره ټول دوستان درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. ډیرو عزت مندو مشرانو کشرانو، د رب لا یزال او رب بے نیاز لاکھ لاکھ شکرونه دي چې موږ او تاسو یې دواړو جهانو د سردار آقا نامدار د خپل امت غمخوار د خپل کریم آقا صلی الله علیه و آله وسلم په امت کې مؤمنان مسلمانان پیدا کړو په جمع الحمدلله. د کریم جل جلاله وعم نواله وعز اسمه ولا اله غیره لاکھ لاکھ شکرونه دي چې یو ځلې بیا په موږ او تاسو باندې د رمضان المبارک ډېره زیاته د عزتونو برکتونو د اجرونو او د خوشحالو میاشت راوسته. الله کریم جل جلاله دې موږ سره د دې میاشتې مکمل قدر پیدا کی او الله کریم دې په داسې حال کې زموږ نه رخصت کی چې رب العزال پکې زموږ نه رضا وي او د مغفرت اسباب راته برابر کړي. قدردان روزه چې دا یو ډېر لوی عبادت دی او دا الله کریم جل جلاله چې د خپلو بندګانو مؤمنانو له دا کومه میاشت ورکړې ده، نو د رب العزال منشا دا ده چې دا بندګان زما د رحمت طلب کی، زما طرف تراشی، زما نه بخنه وغواړي او زه دې ته بخنه نصیب کما او زه دې له د نفل ثواب په فرضو باندې ورکما، د فرضو والا په 100 درجه باندې سیوا کما، د جهنم دروازې ورته بندې کما، د خپل خیر او د رحمت او د کرم دروازې ورته ټولې کلاو کما او شیطانان سرکشه نه وتړما چې د دې زړونه نیکو طرف ته مایله وي، دې خپل رب ته رجوع وکړي. دا کرم دی د الله جل جلاله چې په موږ او تاسو باندې رب العزال یو ځلې بیا وکړو، نو په دې باندې چې موږ څومره شکر هم د الله کریم جل جلاله ادا کو هغه کم دی چې رب العزال موږ له الحمدلله په دغې مبارکه میاشت کې یو ځلې بیا الحمدلله قسمت وکړو. روجې د میاشت چې دا چونکې رمضان المبارک کې یو عمل دی چې هغې ته روجه ویل کېږي او انسان د الله کریم جل جلاله د یارې نه د الله په حکم باندې د سحر نواله تر ماښام پورې امساک کوي، څه خوري څکي نه او د الله کریم جل جلاله د حکم تابع وي. نو یاد ساتئ قدردانو دا لوی نعمت الله کریم جل جلاله په 2 هجره کې په 10 شعبان باندې د امت له ورکړ چې د روژې فرضیت راغې او بیا د هغې نه پس
د دوانو جهانو سردار مبارک په خپل ژوند مبارک کې 9 پیرې چې دی د رمضان المبارک میاشت راغلی ده او دوی 9 پیرې د رمضان المبارک روزې نیولې دي د فرضیت نه پس. الله کریم جل جلاله عبادات په مونږ او تاسو باندې څنګه چې مونځ همدارنګې زکات حج دا عبادات دي نو په دې کې اقسام دي. بعض عبادتونه داسې دي چې هغه ظاهري دي بعض باطني دي بعض دواړه دي. چې کوم عبادت کې پټواله ډیر دی باطنی عبادت دی د هغې عبادت اجر و ثواب هم بیا د ظاهري عبادت په نسبت باندې ډیر زیات دی او د هغې عبادت مزه هم ډیره ده. عزتمندو مونځ چې انسان کوي نو دا یو خپل خاص قسم هیئت لري. یو سړی دغلته مانځه باندې ولاړ دی نو پته لګي چې دی مونځ کوي. دی به خامخا قیام کوي دی به رکوع کوي دی به جلسه کوي دی به سجده کوي دی به بیا اتحیاتو باندې کینی دی به سلام ګرځوي نو پته لګي چې دا سړی مانځه باندې ولاړ دی. همدارنګه یو سړی حج کوي نو حج دپاره به اول سفر کول غواړي حرمینو شریفینو ته هلته به دی ځي مکې معظمې ته به ځي هلته به د حج مناسک ادا کوي نو هغه چې کله احرام وتړي او بیا کله طواف کوي کله منا مزدلفې ته ځي کله وقوف د عرفات کوي نو دا ټول هغه څیزونه دي چې دا ظاهرا ښکاري چې دا انسان چې کوم دی دا حج کوي دا مونځ کوي دا نفل کوي. خو عزتمندو باطني عبادت روجه ده چې هغه داسې یو عبادت دی چې ناستو خلکو کې د چا روجه ده دا معلومات نشته او د چا نشته دا معلومات هم نشته. چې به تاسو وایې چې دی کې خمس ظاهري خبرې داسې دي چې انسان پشمني له راپاسې پشمني وکړي بیا روجه ماتې کوي نو دا خو انسان داسې هم کولی شي چې همداسې کوي لکه دا واړه چې کوي ویږي دی باندې. لہٰذا دا یو باطني عبادت دی او د باطنی عبادت په دې کې د الله سره تعلق برابریږي. دا د تعلق بالله د ټولو نه لویه ذریعه ده او د روجې د ټولو نه لوی اساس او بنیاد چې دی نو هغه د الله کریم جل جلاله سره تعلق دی. یو دومره عظیم حکمت دی پکې چې یو انسان غوښتې شي دا چې دی څه وخوري څه وڅکي مګر باوجود د هغې د امساک کړي وي ځان ساتي صرف د دې یارې نه چې یاره ما الله جل جلاله ویني او دا د الله جل جلاله حکم دی نو په دې وجه باندې دا د رب سره تعلق برابروي. یعنی انسان ته 20 پیرې داسې موقع وي چونکې په روژه کې امانت دی د 20 پیرې داسې کولی شي چې خیانت پکې وکړي د پټ چرته ناستې خوراک وکړي د پټ چرته ناستې تږي اوبه وڅکي خو دی په دې امانت کې خیانت نه کوي. دی وایي چې یاره که ماته مخلوق نه ګوري نو رب راته ګوري د هغه نه خو نشم پټېدی نو لہٰذا په دې وجه باندې دی په دې امانت کې خیانت نه کوي. بل دا ده چې دی ظاهرا په خپل زړه باندې دا تسلیموي چې آو که هر چا نه پټ شم خو رب نه نشم پټېدی که هر چا نه پټ شم د رب نه نشم پټېدی هغه مې ویني په دې وجه خوراک نه کوم په دې وجه څکاک نه کومه. نو عزتمندو چې کوم عبادت داسې وي چې په هغې کې انسان الله کریم جل جلاله حاکمیت هم په ځان تسلیم کی انسان د الله کریم جل جلاله حکمونو ته هم ځان تابع جوړ کی او امانت هغې کې هم خیانت نه کی نو عزتمندو داسې قسم عبادت د تعلق بالله د الله کریم جل جلاله سره د تعلق یو عظیم سبب او ذریعہ جوړي. په دې وجه باندې د روژې لومبنی حکمت دا دی چې روژه تعالی د رب لا یزال سره تعلق مضبوطوي. روژه تعالی را د خپل رب سره چې ستا کوم د بندګۍ دا تعلق دی دغه تعلق مضبوطوي دی له جلا ورکوي دی له قوت ورکوي دی له تازگی ورکوي. او بیا عزتمندو روژه کې اخلاص دی او د اخلاص صورت هم دغه دی چې 20 پیرې انسان وغواړي چې زه په دې کې خیانت وکم خو نه کوي پکې د وجې د دې نه چې زما رب حکم دی او زه هغې ته سر تسلیم خم په دې وجه باندې چې کم عبادت کې اخلاص وي په کم عبادت کې د الله کریم جل جلاله نه یره وي او په کم عبادت کې امانت وي نو دا د رب لا یزال سره تعلق مضبوطوي. نو دا عزتمندو د دې میاشتې لومبنی برکت دی چې په دې میاشت کې د بندگانو تعلق د خپل رب سره مضبوطیږي. دویم عزتمندو په دې روژه کې چې الله کریم جل جلاله د خپل بنده د پاره ډېر لوی خیر ښودلی دی او هغه خیر داسې دی
چې دومره اجرونه ورله ښودلي دي چې انسان هغې اجرونو ته وګوري. زما جانان مبارک فرمایي للصائم فرحتان، د روژهدار دپاره دوه خوشحالی دي. د روژهدار دپاره دوه خوشحالی دي. یو خوشحالي هغه ده چې دی وږې تږې وي او د الله په رضا باندې دی ځان هغه لوږه برداشت کي، تنده برداشت کي او تر ماښام پورې دی هېڅ ونه خوري. نو فطري طور باندې چې کله دته بیا طعام پروت وي نو دی خوشحالی او هغه طعام ته زړه هم ډېر زیات کېږي. نو دغه یو د روژه ماتې دا خوشحالي چې ده دا یو فطري خوشحالي ده. او یو هغه خوشحالي ده وفرحة عند لقاء ربه، چې کله د دې روژې چې چونکې دا تعلق د الله سره دی نو الله کریم جل جلاله فرمای الصوم لی وانا اجزی به، روژه زما ده. نو چې روژه زما ده نو د دې بدل او د دې اجر مم زه په خپله باندې ورکوم. نو دا څومره لویه خبره ده چې انسان د یو داسې عبادت وکړي چې هغې ته الله خپل ځان دپاره نسبت کړی دی. حالانکې ټول عبادتونه د الله کېږي، مونځ هم د الله دپاره کېږي، حج هم د الله دپاره کېږي، همدارنګې دا نور عبادتونه ورکړه صدقات خیرات هم د الله دپاره کېږي. مګر یاد ساتئ چې کله رب یو څیز ته نسبت وکړي نو دا د هغې شرف او عزت ته اشاره وکړي چې دې له ما شرف ورکړی دی. ګوره عام کورونه زمونږ او ستاسو دا کورونه هم د الله دي، پوهېږئ پې. مګر چې کله جوماتونه هغې ته الله خپل نسبت کوي چې المساجد بیوت الله فی الارض، دا جوماتونه چې دي دا د الله جل جلاله کورونه دي. یا کعبۃ الله ته الله کریم جل جلاله نسبت کیږي بیت الله، دا د الله کور دی. نو عزتمندو په دې نسبت باندې الله دومره عزت او شرف ورله ورکړ چې د نورو کورونو نه د بیت الله هغه عظمت ډېر زیات اوچت کړ، د نورو کورونو نه د جوماتونو عظمت او شرافت ډېر زیات اوچت کړ. عبادات ټول د الله دي. مگر چې کله الله کریم جل جلاله روژې ته خپل نسبت وکړ چې الصوم لی، روژه زما ده، نو دا الله کریم جل جلاله د دې روژې عظمت او شرافت ته اشاره کوي چې روژه ډېر لوی عبادت دی. اوس علماء کرام په دې کې ډېر لطیف او ښکلې وجه بیانوي چې روژه زما ده، د دې مقصد څه دی. یو خو دا وجه شوه چې شرف او عزت الله روژې له ورکوي چې خپل ځان ته نسبت کوي. دویمه وجه دا بیانوي چې چونکې روژه یو داسې عبادت دی چې دا خالصتا د الله جل جلاله دپاره کېږي. بلکې احمد یار خان نعیمی رحمت الله تعالی علیه خو یو دا دومره ښکلې وجه بیان کړې ده، وایي چې د الصوم لی یو وجه دا ده چې تر اوسه پورې د معبودان باطلو دپاره عبادات خو داسې شوي دي چې چا ورته سجدې کړي دي، چا ورله نظر نیاز منلی دی، څوک ته غیر چاپېره تو شوي دي. خو یاد ساتئ روژه یو داسې عبادت دی چې معبودان باطلو دپاره چرته روژه نه ده نیولې شوې. نورو مذهبونو کې د روژې یو تصور شته په دې انداز باندې چې هغې په دې خپل ژوند کې څه حصه داسې تېروي چې په هغې کې خوراک نه کوي، خو هغه هغې د هغې خپل صحت دپاره تېروي. مګر داسې نشته چې د یو باطل معبود دپاره هغه یو شانتې روژه ونیسي چې دی پرې راضي کمه، بلکې دا د خپل ذات دپاره کوي، د خپل وجود دپاره کوي. دا واحد مسلمان دی چې دی په ځان باندې لوږه تېروي د دې وجې نه چې د الله حکم دی، تنده تېروي چې د الله کریم جل جلاله حکم دی او زه په دې عمل باندې خپل رب د ځان نه راضي کړم. نو ځکه وایي رب العزال فرمایي چې الصوم لی، روژه زما ده. نو چې اوس زما ده وانا اجزی به، چې څومره عبادات دی الله فرښتو ته وایي زما دې بنده چې دومره عبادت وکړه نو دله په دومره چنده باندې ثواب ولیکئ. نو فرښتې د هغې هغه اجر و ثواب ولیکي. زما دې بنده چې دا حج وکړه، دی عمره وکړه، دی منځونه وکړل، دی عبادات وکړل، دی ذکرونه فکرونه وکړل، دله دومره دومره اجر و ثواب د ده په عملنامه کې ولیکئ. مګر یاد ساتئ رب د روژې باره کې فرمایي چې دا یو داسې عبادت دی چې د دې د عدد او د دې د شمار نه زما مخلوق عجز دی چې هغې ولیکي. لہذا چې چا زما دپاره روژه ونیوله چې ما پې راضي کړي، زه رب لا یزال به په خپله باندې د دې اجر و ثواب ورکوم. او یا عزتمندو د الصوم لی یو دا وجه بیانوي چې الله کریم جل جلاله فرمایي چې الصوم لی، روژه زما ده، وانا اجزا به، او د دې بدل زیمه، د دې بدل سیمه زیمه، یعنی چې چا زما دپاره روژه ونیوله نو دی به ما بیا مومي، دی به زما رضا بیا مومي. عزتمندو څومره عبادات چې کېږي د دې دپاره کېږي چې زموږ رب موږ ته ملو شي، د هغه رضا موږ ته ملو شي. سخي سخا کوي چې زموږ رب راضي شي، مجاهد جهاد کوي چې زموږ رب راضي شي، همدارنګې عالم
د علم کوي فیض خورئ چې زمونږ رب زمونږ نه راضي شي، عابد عبادت کوي، زهد و تقوا کوي چې رب راضي شي او زما رب ماته ملو شي. او دلته الله کریم جل جلاله فرمایي چې څوک زما دپاره روژه نیسي رب هغې ته ملاوېږم په دې باندې، زه د هغې بدل یم. نو چې کله انسان ته رب ملاویږي نو چې دغه مالک ملاویږي نو بیا عزتمندو جنت هم ملاو دی، بیا د هغې نعمتونه هم ملاو دي، بیا د دارینو ټول نعمتونه. او بیا دلته کې چې کوم دی علما یو مثال ذکر کوي، و یو ځلې دا محمود دا روانو بادشاه او د ده چې کوم غلام و ایاز، وی دا ایاز ورپسې و، نو ده به د ایاز چې و دا د ده غلام و خو د رنګه تورو او غلامو خو د دې بادشاه په دربار کې د ده ډېر لوی مقبولیت او د ده ډېر لوی قدر او د ډېر لوی احترام و. نو کوم وزیران مزیران به چې وو دا نور، نو هغه به د ده نه سوځېدل او د سره به عزت کو، تعصب به ورسره کو. همیشه داسې وي، دا په دربارونو کې وي، دا په مدرسو کې وي، دا په ادارو کې وي، دا په کورونو کې وي، او په هر ځای کې دا لوبه شروع وي چې یو کس نږدې وي نو هغه بل پړه کې لږ ډېر ورته داسې خیرې تاویږي راتاویږي چې یاره دا نږدې دی، نو بیا والا ګوري که نه داسې یو خوا بل خوا نه والا راتاویږي چې د ده زه پوټیشن کمزورې کمه او څه غلطي راونیسم ما، او هغه خپل مشر ته ووایم چې وګوره دی داسې کوي دی داسې کوي. دا په هر ځای کې وي، پخوا نه دا را روان دي. الله کریم دې مونږ او تاسو د ضد او تعصب نه وساتي، د حسد نه دې الله کریم جل جلاله مونږ او تاسو وساتي. عزتمند د سره به هم د خپل وزیرانو حسد کو چې دی مونږ غټ غټ وزیران یو، د غټو غټو خاندانونو یو، دا یو غلام راغلی دی، رنګ هم څه رنګ نه دی، شکل هم څه شکل نه دی، باچا ورسره دومره مینه کوي. نو وخت په وخت به په ده باندې شکایات لګول او باچا به ورته وخت په وخت باندې دا ثابتوله چې ده کې څه شته، ده سر زما مینه هسې نه ده، ده کې ډېر لوی کمالات پراته دي. نو یو ځلې وی باچا داسې چل وکړه چې سلالونه ورسره او جواهرات ورسره ښکلې قیمتي ملغلرې وې ورسره. وی باچا په اس باندې راغی او دا ټول وزیران او ټول عمله ناسته وه، په دې کې دغه ایاز هم ناستو. نو باچا د هغې په وړاندې هغه ټول لالونه او جواهرات او ملغلرې داسې وغورځولې په ځمکه باندې، او وی حکم یې وکړ چې دا ځان له راغونډې کړئ. بس غوبل پې جوړ شو، هر یو وزیر چې کوم دی را منډه کړه او شروع شو. نو خو نری نری وړې وړې ملغلرې وې، هغې په هغې باندې را شروع شو او باچا خپل اس چې دی دا په مخکې باندې روان کړ چې لږ سفر یې وکړه، داسې لږ ټایم لاړه چې ویې کتل نو دا ایاز ورپسې شاته را روانو، او چې کله دله خواله راورسېده نو باچا ورته داسې په شا باندې وکتل، نو چې ویې کتل صرف واحد دا ایاز ده پسې را روانو او باقي ټول لګیا و ځان له ملغلرې راغونډولې. نو باچا ورته وی ولې ایاز ستا نه وې په کار ملغلرې، که ته مالدار یې ډېر زیات، که ستا ضرورت نشته، وی نه قربان هر څه مې په کار دي او ښه حاجتمند هم یمه. نو بیا به دې راغونډې کړې وې نو ته خو ما پسې را روان شوې. وی ده ورته وخاندل، ده ورته وی چې ما وی راشه هغه د ملغلرو طالبان دي، هغې به ملغلرې راغونډې کي، زه به ملغلرو والا پسې روان شم، چې دې مې په لاس کې وي دا ټوله بادشاهي زما په لاس کې ده. ځکه قدردانو هغه ورته وویل چې ملغلرو والا زما په لاس کې وي نو خو ټوله بادشاهي زما په لاس کې ده. نو هغه د ملغلرو طالبانو هغې ملغلرو پسې شو، زه ستا طالب وم چې ته را سره یې، خو دا ټوله بادشاهي ما سره ده. نو عزتمندو چې خپل رب د چا نه راضي شي، خو دا هر څه نعمتونه بیا د هغه په خپو کې پراته دي. او یو ځل یې داسې چلو که چې سیب ورسره هغه څو ټنګری که داسې او دا ټول ناستو، نو یو یو ټنګری ټولو له ورکړه چې دا وخوری. نو کوم وزیرانو چې څنګه هغه سیب پخله که نو هغه ډېر زیات بد ذایقه و، نو ټولو واپس وغورځو او وی بالکل خوند یې نشته، ټیک نه دی. خو ایاز ته چې وکتل نو دی په خوند باندې لګیا و. نو ورته وی ولې ایاز ستا دا خوږه ټنګره تاله درله که څه مسله ده چې تی په خوند باندې خورې او نور دی ټولو وغورځو او وی خوند یې ټیک نه دی. نو ده ورته وی چې نه قربان هم داسې ده، دا هم ډېر بد ذایقه دی، خوند یې بالکل ټیک نه دی، نه تېرېږي. خو زه په خوند باندې ځکه تېرومه چې دا سوچ مې وکړ چې د دې بادشاه د لاسه د ډېر خواږه خوړلي دي، نو که دا یو پکې داسې راغی نو څه چلو شو. ما چې ډېر خواږه دي خوړلي دي، نو که دا یو پکې داسې راغی نو بادشاه ټولو ته وکتل، وی ده کې دا کمال دی. دا دی چې ما ته نږدې دی نو کمال دا دی د مالک نه انسان باندې د نعمتونو باران دی، باران دی. تاسو وګورئ په ایمان ووایئ دنیا ته رالو، په دنیا کې ژوند تېرو، یو د نعمتونو باران دی. صرف معمولی غوندې په دې وجود کې لږ شانته فرق راشي، معمولی غوندې فرق انسان ته څومره تکلیف جوړیږي. د سترګو باندې دا یو څو باڼه شانتې دي او بیا دا کم باندې چې دا باڼه وي عزتمندو د دې باڼو خپل یو کار دی، حالانکه دا یو څو ویښته دي
خدا ستا چې کوم سترګه ده ستا دا سترګه دا محفوظ ساتي د ګرد و غبار نه، او دا د دې فلټر دی. پوهېږئ پې بیا د پاسه چې پې دا کم پرده ده دا د دې فلټر دی چې دې کې فرق راشي عزتمندو. نو بیا ډاکټران د دې سترګې دپاره د مصنوعي صفایۍ دپاره بیا آلات برابروي، او هغه انسان ته تکلیف وي ډېر، هغه ډېر قیمتي دي چې صرف دې کې فرق راشي. دا فلټر دی چې دا بار بار ستا دا سترګه پاکوي، دې باندې زمونږ دا سترګې کولاویږي او بندېږي. نو په دې باندې بیا تا ته دا ټول لکه د ګاډي چې کله څه خراب شي، وایفر خراب شي، نو بیا به راکوزېږې او ځای په ځای باندې به ودرېږې او کپړه به در سره یې پاکوي چې څنګه کښېنې به بیا څخه شوي. پوهېږئ دې باندې. نو دا داسې یو دی او د هغې مثال دی چې معمولي غونده کې څیز دی، خو د الله نعمت ته وګوره چې مونږ او تاسو ته یې په څومره دنیا روښانه کړې ده. یو څیز ته چې داسې ګورې د الله د نعمتونو باران دی. نو که په یو ورځ در باندې سخته راشي نو ګیلې او شکوې مه کوه چې خدای زه دې لیدلی ما، او په دې ټول مخلوق کې شکر ادا که ستا نه ډېر کمزوري خلک شته. همیشه چې شکر ادا کوې. علماو دا طریقه بیان کړې ده چې ځان نه به بره خلکو ته نه ګورې، د ځان نه به لاندې خلکو ته ګورې. دې ته به نه ګورې چې فلاني سره دومره مال دی چې ته 2 ټیمه روټۍ خورې، ته به دې ته ګورې چې د چا د یو ټیم سم نشته، د هغه د هغې څه وس طاقت نشته. چې ستا مثلا یو لاس نشته، دې ته به نه ګورې چې د فلاني 2 لاسه دي، دې ته به ګورې چې وګوره فلاني 2 لاسونه نشته، هغه ته به څومره تکلیف وي. ته په یو خپه باندې ګوډې نو دې ته به نه ګورې چې دا خلک صحیح سالم روان دي، دې ته وګوره چې ځینې خلک داسې دي 2 خپو باندې چې کوم دی څه دي ګوډ دي، 2 خپې نشته، هغې ته څومره لوی تکلیف دی. نو بیا به د الله شکر ادا کړې چې خدای ستا لاک شکرونه دي. یو خپه خو مثالم ده که یو باندې را سره په چوکه ده او ګرځمه نو الحمدلله بله خپه خو مې ټیک ده. عزتمندو دا څه دي؟ دا د شکر ادا کولو. نو که یو انسان دومره نعمتونه وي په هغه نعمتونو کې یو ورځ سخته راشي نو گویا کہ پدے سخت اور تکلیف کی دا فریاد نہ دے پکار چے دا گیلے و شکوے شروع چے خدا عزت دلی دلیم شکر دا اللہ جل جلالہ استل پکار دے. نو خبر میں دے پوری کولا چاگوے چے ماتا آقا ملو شو ماتا بادشاہ ملو شو نو ٹولا رعای زمادا رب لا یزال فرمائی چے اے زما بندگانو چے سوک روجہ زما دا پارا نسی سوک دا دمرخ کل عبادت زما دا پارا کئی او زما حکمون تابع جوڑی گی نو دا غی اجر و بدلا زپ خپل باندې ما چې دغه خپل بنده ته رب العالمین ملاوي کوم. عزتمندو د دې نه باندې فضیلت په مخ د ځمکه باندې د روژې بل نشته. دریم حکمت دا دی چې دا روژه چې دا ستا په ظاهري ژوند کې یو ډېر زیات نکار راولي، دا ستا په ظاهري ژوند کې ډېره ښکلا او ښایست راولي. دا وجود چې دی مونږه 11 میاشتې په دې بې وخته خوراکونو باندې او دې بې ټیمه خوراکونو باندې او دې ډېرو مسالو باندې او دې ډېرو ګندونو باندې دا مکمل داسې کړی دی چې دا بالکل معده خرابه، همدارنګې وجود باندې رګونه بند، هائی بلډ پریشر، شوګر، دا ټول مرضونه. بیا پاکستان کې خو د خوراک بېګاره سې یو ویډیو وایرل و، په هغې کې یو ځای کې چا باندې چاپه لګېدلې وه په قیمه کې د روژې میاشت ته ګوره په قیمه کې ګازرې اچولې وې. څه اچولې وې؟ په قیمه کې ګازر اچولې دي. قیمه او د دې ګازرو رنګ چې دی دا بالکل یو شانته دی. پوهېږئ دې باندې. نو قیمه خو څوک داسې نه کوي چې همداسې خوري چې خوند یې واخلي چې څنګه پخوي یې که نه. نو چې پخوي یې پخولو کې خو ګاجرې مسره بیا هماغه رنګ ګازرې ورسره پستې شي، هماغه حلوا ترې نه جوړه شي. نو دې ظالم څه چل کړی دی؟ د په قیمه کې ګازرې اچولې دي. څومره عجیبه خبره ده. په دې روژه کې چې کم ظلم شروع دی د خوراک، کم ظلم شروع دی د هغې تاجرانو د طرف نه، کم ظلم شروع دی سبزو والا، انسان حیران شي چې خدای پاک په دې میاشت کې خو نورم گزاره پکار وه. دا خو ډېره د رحمت میاشت ده، دا خو ډېره د برکت میاشت ده، دا خو د صدقو میاشت ده. خو افسوس دا د قدردانو چې دا میاشت راځي چې ټماټر د روژې کې نه مخکې یوه ورځ مخکې په 100 روپۍ وي، د روژې ته په 300 شي. دا څومره یو عجیبه کار دی. الله پاک جل جلاله دې موږ د ظلم نه وساتي. عزتمندو دا د انسان په ژوند کې یو ظاهري نکار راولي چې 11 میاشتو نه د معده تباہ برباد کړې وي. نو زما جانان مبارک فرمایي صوموا تصحوا، روژه ونیسه چې الله دله صحت درکړي. روژه ونیسه چې الله دله څه درکړي؟ صحت دله درکړي. او همدارنګې خیر الدواء العظم، بهتره په دواګانو کې چې انسان دوی خوري. عزتمندو یو هغه علاج دی چې هغه علاج په دوایانو باندې وي، یو هغه علاج دی چې هغه علاج په غذا باندې وي چې هغې کې انسان خاص قسم غذا خوري، دغه علاج دی. او یو هغه علاج دی چې هغې کې انسان په ځان باندې لوږه تېروي.
نو دا لغت تیرول په ځان باندې دام د دې بشمار بیمارو د پاره الله کریم جل جلاله شفا ګرځولې ده او د کائنات هر شی له الله جل جلاله دا یو پیریډ ضرور ورکړی دی. ځینې مارغان داسې دي، ځینې حشرات داسې دي چې د دوی یو وخت دی په هغې کې دوی سړو ته نه نوځي، پوهېږئ په هغې کې بهر ته نه راوځي، هغې کې دوی سړو ته نه نوځي، څو میاشتې دوی هغه پیریډ تیر کړي په سړو کې دننه، که دا ماران دي که داسې نور حشرات دي دوی دننه یې په سړو کې مکمل طور باندې بهر ته نه راوځي، خوراک له نه راوځي، دی دننه پراته وي. وخت تیر شي چې کله د دې د راوتو وخت شي نو چې بیا راوځي نو هغه کم زوړ سکن چې وي، هغه زړه سرمن چې وي، هغه ټوله وغورځوي، نوې ښکلې چمکیله سرمن پې د پاسه راشي. انسان چې دا 11 میاشتې د ځان باندې دا چې کم دی دا بیټې ما خوراکونه وکړي، بې ځایه خوراکونه وکړي، الله کریم ول دا میاشت ورکړي، په دې کې د ده دا معده ښه دمه کړي. او خو بیا خبره ده چې بیا موږ د ماښام هغه ټول زور وبس دلته کې د شربت نه چې کم دی ګیلاس ډک کړی او ورسره بیا د پکوړو سموسو نه ورسره بیا د اچارونو نه، نو بیا دومره وخورو دومره چې بیا د تراو کې هم چې کم دی جوړ کړي، نو دقه وخت کې گزاره کول غواړي. تاسو یقین وکړئ دا بهترین علاج دی، خود بخود علاج دی چې زما جانان فرمایي صوموا تصحوا، روژه ونیسئ چې د دې په بدل کې الله پاک تاسو له صحت درکړي. نو خو ضرور ده چې دا صحت ورکوي، پوهېږئ پې. او دا لوږه تېرول چې کوم دی دا یو ځان له الله کریم جل جلاله ستا دپاره د صحت یو ذریعه ګرځولې ده. عزتمندو بل حکمت یې دا دی چې د روژې په ذریعه باندې انسان له الله پاک صحت ورکوي. څلورم حکمت یې دا دی چې د روژې په وجه باندې الله کریم جل جلاله مالدار اولاد فقیرانو ادراک ورکوي چې یاره یو فقیر دی او په هغه باندې لوږه تېرېږي، نو مالدار ته څه پته ده چې د لوږې احساس څنګه وي، پوهېږئ دې باندې د لوږې احساس څنګه وي چې انسان ته څه خوراک نه میلاویږي، نو د لوږې احساس څنګه وي چې کله د باندې روژه راشي او دی د سحر نه سنی خوړلی او دی رو 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 په دا حالات چې کم دی ماسپښین نه پس مازدیګره پورې او دته د دې لوږې ادراک کېږي، نو دته اندازه ولګي چې یاره کم غریب اوږي وي نو په هغه باندې د دې لوږې بیا څه قسمه اثرات وي. دا څومره سخت کار دی. نو یو حکمت یې دا دی چې په دې باندې د فقراو ادراک انسان ته وشي، نو سبا به څه ناسه زړه کې وي چې یاره که یو فقیر چېرته وږي وي څه وله ورکول پکار دی چې دی د دې لوږې نه بچ شي، ځکه چې د لوږې احساس ډېر خطرناک دی، پوهېږئ دې باندې. او عزتمندو پنځم حکمت یې دا دی چې دا روژه چې کوم دی دې باندې الله کریم جل جلاله یو قسم لا مواسات او برابروال ستا راولي د فقیرانو سره. ته لږ وخت داسې تیر کې چې ګوره هغې هم چې کله کله خوراک نه کوي او انسان د لوږې په حالت کې حضرت بشر حافي او ځلې ناستو په یخنۍ کې ټول د یخنۍ نه رپېده، چا ولره څوک وله راله ورته وی قربان دا شړی واله دا صادر واخله دا ځان نه تو کا، یخني ډېره زیاته ده. نو هغه ورته وی چې دنیا کې ډېر زیات فقیران دي چې هغې سره غټې کمبلې نشته، صادرې نشته، د هغې یخني کېږي، زه هر یو ته صادر نشم برابرولی، زه هر چاله کمبل نشم ورکولی، دومره خو کولی شمه چې د هغې په دې حالت کې ورسره خپل ځان شریک کړم، پوهېږئ دې باندې. نو الله کریم جل جلاله په دې کې ستا یو برابروالی د هغې سره راولي. په دې وجه باندې قدردانو ډېره مبارکه میاشت ده، ډېره د عبادتونو میاشت ده، ډېره د برکتونو میاشت ده. الله کریم جل جلاله دې وکړي چې دا زمونږ او ستاسو د الله په عبادت کې تېره شي او د دې په خاصو وختونو کې په خاصو ځایونو کې د خپلو هغه مجاهدینو دپاره دعا کوئ چې کوم په دې وخت کې د اسرائیلو خلاف میدان عمل کې دي، د خپل فلسطینو مظلومو مسلمانانو دپاره دعا کوئ چې کوم جماعتونه نشته د جماعتونو په ملبو باندې لګیا دي تراویح کوي، چې د چا کورونه نشته چې د چا د روزانه په بنیاد باندې 1.5-200 ماشومان شهیدان کیږي، د روزانه په بنیاد باندې همدغه رنګې په سوونو ځوانان شهیدان کیږي، د روزانه په بنیاد باندې زنانه چې دی نو هغې شهیدانې کیږي. او یو بد حال جوړ دی د ټولو نه لوی او د ټولو نه عظیم هغه المیه چې د هغه دا ده چې د مسلمانانو د اسلامي ممالکو پروا نشته، هر سړی په خپل غم کې ډوب دی، هر سړی په خپل ځان سره مصروف دی، هر سړی کې د وطن مینه دومره ده چې د هغې انتها نشته. خو د مسلمانۍ مینه داسې ده چې د خپل مسلمان رور دپاره دعا قدرم نشته، د هغه دپاره یو اواز قدرم نشته. په دې رمضان المبارک په میاشت کې د هغې دپاره خوراک نشته، اوبه نشته، د هغې علاج نشته، سهولتونه نشته، هېڅ قسمه ټوله غزه ټوکړې ټوکړې پرته ده، ټوله ورانه ویجاړه پرته ده. او بیا عزتمندو المیه دا ده چې د هغې په غم باندې څوک غمجن هم نه دي. نو دعا چې دا د مؤمن د ټولو نه لوی هتیار دی. هغه ورځ مې د هغې د ترجمان د ابو عبیده
تقریر خلاصه کتن او غم دغه وه چې تاسو که نور هیڅ هم نشئ کولی دعاګانې راله کولی شئ او دا دعا چې دا د مؤمن هتیار دی په دې وخت کې موږ یو بهترین جهاد کې او زموږ د دې امت بهترین نفوس دا لګیا دي د الله په لار کې او د مسجد اقصی دپاره په ډېره مینه باندې قربانۍ ورکوي د زړه په صدق باندې قربانۍ ورکوي په اخلاص باندې قربانۍ ورکوي او دی لګیا دي په دې باندې غمجن هم نه دي په دې باندې څه دي د دوی دا پروا هم نشته چې امت زموږ نه مخ واړو نو زموږ به څه کېږي سبا خو موږ ته مرګ متوجه دی نه په خوشحالۍ باندې د خپل بیت المقدس دپاره لګیا دي قربانۍ ورکوي نو د دې خپلو سرتیرو مجاهدینو دپاره دعاګانې خو کوئ الله کریم جل جلاله دی د دغې په نسبت باندې مونږ او تاسو د دې مبارکې میاشتې عظیمه کامیابي د مجاهدین اسلام ته نصیب کی بجمع ولا دعا وکړئ خدای پاک د دې د مبارکو ساعتونو په برکت ورته خدای کامیابی نصیب کړي یا الله فتح او مدد او نصرت نصیب کړي او یا الله اسرائیل د خپل قهر او غضب باندې ټوکړې ټوکړې کړي خدای تباہ او برباد کړي مسلمانانو ته خدای اسلامي حمیت او غیرت پیدا کړي یا الله کریم جل جلاله زموږ د ټولو نه راضي شي اخر خاتمه هم په ایمان کې حاجی آباد شریف خدای په دین باندې قائم او دائم او آباد لري یا الله د تصوف سلوک د علم عرفان عظیم دینی او روحاني مرکز وګرځي جامعې دپاره د زړه نه دعا وکړئ او بیا را روان کال چې دی درسي چې کوم درسي کال وي د مدارس اسلامیو نو د رمضان المبارک پسې شوال میاشت کې شروع کیږي کوشش وکړئ چې خپل بچي ضرور علم دین د حصول لپاره وقف کړئ